بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نن ستاسو ملاقات یو داسې نوجوانان سره کوم چې هغه په خپل کم عمر کې د جماعت د قرآن کریم او د جامعې ډېر لوی خدمات هغوی په خپل ذمه اخیستي دي او ښه احسن طریقې سره هغه ادا کوي. په دغه سلسله کې د ضلع مردان اشاعت التوحید حسن عمرا ناظمینو دا فیصله کړې وه چې د لون خوړ حلقې امیر هغه مقرر کړو، ځکه چې جماعت کې عهده هغه چاته میلاویږي چې هغه خدمت کوي او د هغه خدمت په جماعتي سطح باندې هغه مسلم وي. زه ستاسو ملاقات کوم حضرت علامه مولانا باچازاده صاحب. مولانا صاحب ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې تاسو ماله وخت راکړو. ستاسو تعارف ملګرو ته اورول غواړم، ستاسو پوره نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم مولانا فضل الله صاحب، د ټول لومړی خو ستاسو ډېره شکریه، ډېره مننه جزاک الله خیر چې تاسو هغه زمونږ د مدرسې ته رالی او د دې ځای وزټ مو وکړو او الله رب العزت دې تاسو له دې ډېرې سیلې درکړي او ډېر خیرونه دي الله رب العزت تاسو له درکړي. باقي زما د تعارف متعلق تاسو تفوس وکړو، نو زما نوم هغه باچازاده دی او زما د والد صاحب د هغوی نوم امیر زاده دی. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ جی تاریخ پیدایش زما 1986 دی. جی ستاسو خاندان قبیله؟ زمونږ تاجک قبیلې سره زمونږ تعلق. ستاسو دې وخت کې سکونت حالن څه دی؟ حالن سکونت جی زمونږ لونخوړ کې دلته مسلم آباد کې هغه مونږ پاتې کېږو او دې ځای کې چې کوم دی نو هغه خپل رهایشي ترتیب زمونږ دی. تاسو د تاجک خبره وکړه، دا د لونخوړ قامي خلک دي؟ نه جی نه، دوی اکثر چې کوم دی نو په دې بارډر باندې پراته خلک دي، افغانستان او د پاکستان چې کوم بارډر دی نو د دې ځینې خلک طرف ته دي او ځینې خلک دې طرف ته کثیر مقدار باندې چې کوم دی نو هغه دوی آباد دي. د لونخوړ ته راتګ سبب څه؟ بس جی دا خو مشران راغلي دي، د دې داسې خاص سبب ماته نه دی معلوم. ماشومانو تعداد څومره دی مدرسه کې؟ ستاسو ماشومان؟ زما خپل جی زما جی 4 بچي دي او 3 لونه دي، یو مې زوی دی. څه مصروفیات دي دوی؟ بس جی هغوی خو ماشومان دي، فی الحال تعلیم حاصلوي. بس تاسو خپل ماشوموالی کوم ځای تېر کړی؟ زما خو جی ماشوموالی هغه باجوړ کې زه پاتې شوی یم، باجوړ سلارزو کې زه پیدا شوی یم او بیا هلته چې کوم دی نو تقریبا د 9 پورې ما سکول هم هلته ویلی دی، حفظ هم بیا ما هغه په باجوړ سلارزو کې مدرسه د هغې کې مې کړی. سکول څومره تعلیم کړی؟ ما جی میټرکه پورې. دیني علوم کوم ځای پورې رسولي؟ دیني علوم خو الحمدلله ما تقریبا 13 کاله هغه تېر کړي دي جی او ابتدا پورې الحمدلله الله رب العزت سعادت نصیب کړی دی. کومه مدرسو؟ زیات ستاسو ما خو ابتدا او آغاز چې کوم دی هغه زما شیخ فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد هارون صاحب سره دلته لونخوړ کې چې کله ما میټرک وکړو نو د هغې نه وروستو زه د هغوی تربیت کې یو 3-4 میاشتې پاتې شو. ماشاءالله. بیا د هغه ځای نه د هغوی په مشوره باندې زه راړم او زما د طالب العلمۍ سفر چې کوم دی لکه دا سفر چې کوم دی زما شروع شو نو ما د دارالقرآن پنځپیر مرکز نه چې کوم دی نو ما لومبی هغه د دورې په شکل کې آغاز کړی دوره تفسیر. نو دوره تفسیر ما هغه ځای نه وکړو، بیا هم د شیخ محترم په مشوره باندې د هارون شیخ صاحب په مشوره باندې موږ لاړو دغه ته توحید آباد رحیم یار خان ته پنجاب ته. نو اوله موږ هغه ځای کې شیخ نصر الله خان صاحب ماشاءالله او شیخ ظفر الله خان صاحب سره موږ د اوله سبقونه هلته ویلي ماشاءالله. او بیا د ثانوي دپاره چې کوم دی نو زه باجوړ ته تللی وم، هلته سلارزو کې یو مدرسه ده حدیقة القرآن په نوم باندې، هغه کې ما ثانیه کړې وه او د ثالثې دپاره بیا زما الله قسمت کړی د عصر حاضر یو عظیمه دیني اداره او د خیر خورېدلی یو ډېر لوی مرکز مدرسه جواهر القرآن سلیم خان ته زما بیا د هغه ځای نه تلل وشو. تقریبا مسلسل 6 کاله بیا ما هلته ماشاءالله او هلته مې مفتي صاحب سره بیا مفتي صاحب محترم سره مې مشکات هم ویلی
او بیا تکمیل کتابونه چې کوم دي هغه ماهر الفنون جامع المعقول والمنقول مولانا ظفر احمد باجوړي صاحب سره ما بیا تکمیل کړو ماشاءالله. او دا غي نه علاوه بیا د وړې دورې لپاره زما تګ هغه روضة القرآن تر ناب 400 ته چې کوم دی هغه بیا زما تګ شوی هلته شیخ صاحب محترم نه د مشکات د ویلو دپاره سعادت حاصل شو ماشاءالله. او بیا دورې حدیث چې کوم دی هغه زما د مرکز نه مرکز کې هغې سعادت الله نصیب کو ماشاءالله. او افتاح چې کومه وه نو دا بیا د مفتي مسلم صاحب سره زمونږ شو ماشاءالله. په کوم کال ستاسو فراغت شو؟ زما جی 2014 کې 13-14 کې به زمونږ قرآن مجید چا نه زده کړی؟ قرآن کریم تفسیر خو لکه ما مختلفو دورو کې شرکت کړی دی جی زه به د شیوخو نومونه واخلم الله رب العزت دی چې کوم وفات شوي دي الله رب العزت دی غریق رحمت کوي هغوی په قبرونو دی الله کروڑها رحمتونه نازل کړي آمین. او چې کوم ژوندي دي الله د هغوی عمرونو کې او صحتونو کې خیر او برکت واچوي ما 3 دورې مرکز کې کړي دي او د هغې نه علاوه شیخ ولی الله رحمه الله سره 2 دورو کې د شرکت سعادت نصیب شوی دی او له شیخ غلام حبیب رحمه الله سره هغه د یوې دورې کې شرکت هغه نصیب شوی دی د هغې نه علاوه شیخ امیر حسین باچا صاحب سره رحمه الله هغې سره یو دوره کې شرکت نصیب شوی و دارنګې د هغې نه علاوه 6 دورو کې هغه د مفتي مجتبی صاحب سره شرکت نصیب شوی سلیم خان کې ماشاءالله. او دارنګې شیخ الحدیث مولانا سید مفرح شاه صاحب سره یو دوره کې شرکت نصیب شوی د کلي پنځپیر کې کار کې او د هغې نه علاوه امیر حسین باچا صاحب سره یو دوره کې هغه شرکت نصیب شوی متنوع سره خاوره کې تاسو د صدر صاحب سره هم دوره کې شرکت نصیب شوی دی پنځپیر کې په کوم کال تاسو دوره تفسیر کې وای؟ یره جی زه 2004-5 کې د پاتې شوم او بیا تقریبا 7 کې چې کوم سعادت کوم محله کې تاسو وخت تیر کړی؟ پنځپیر کې جی ما خو یو کال ګاړ کې تیر کړی او یو 2 کال چې کوم بلال مسجد جی هغې کې ما وخت تیر کړی ماشاءالله. څنګه عوام رویه څنګه و تاسو؟ ماشاءالله بس جی هغه خو قربانو والا خلک دی ماشاءالله. او هلته چې موږ څومره مینه په عوامو کې لیدلې ده د طالب العلمانو سره او د هغې سره یو دغه ځای او بل چې کوم دی نو لکه د کابل ګرام په دې 2 ځایونو کې چې کومه مینه ده د قرآن د ویونکو سره ماشاءالله نو داسې نظیر ماته بل ځای نه دی میلاو شوی قائد محترم دوره تفسیر نه علاوه نور څه کتابونه ویلي؟ الحمدلله کتاب التوحید د بخاري جی هغې ما ورته هغې به عبارت ما وې قاري زه ماشاءالله او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو اصول سنت د هغې هم څه برخه هغه د شیخ صاحب د ویلو سعادت نصیب شوی دی طالب علمۍ کې خو ډېر ملګري خو داسې خاص ملګري تاسو یادوئ؟ د طالب العلمۍ چې مختلف ملګري دي د هولا په کال د علایي یو 2 ملګري وو یو عزیر نوم او د یو نوم چې کوم دی نو هغه ذهن نه هېر دی خو څه ډېر عجیبه ژوند د هغوی سره تېر شوی ماشاءالله. او د هغې نه علاوه د سلیم خان خو ډېر ملګري دي زه به کم یادوم که یو یادوم د بل به رانه پاتې کېږي دې وخت کې تدریسي خدمات څه دي؟ بس جی الحمدلله د الله په فضل او کرم باندې موږ بس یې وایي کیابید دی کا شور وه شور به خو بس همه موږ فی الحال دغه مدرسه کې 4مې درجې پورې کتابونو کې مختلفو درجو کې کتابونو کې هغه مختلف کتابونه د هغې پړاوي الله نصیب کړی دی او الحمدلله یو مدرسه کې درسي یو درس چې کوم دی زما د امامتۍ جومات دی هغې کې چې کوم دی نو هغه یو درسي او ورسره سهار کې بیا هلته جومات کې چې کوم دی درسي حدیث هم هغه موږ ماشاءالله. زر اهتمامي څه مدرسه شته؟ بس چې دا مدرسه جواهر القرآن ملګري داسې وایي چې محترم یې تعین دې کې تاسو ته د اهتمامي د منصب څنګه میلاو شو؟ اصل کې چې دا خو بس یو داستان دی دا مدرسه چې زموږ په کوم ځای باندې جوړه ده دا تقریبا د
15 کاله خو دې زما سره د ذمهوارۍ خدمت کې وشو. د دې نه مخکې تقریبا 18 سال مخکې د دې ځای هغه چې کوم دی نو دغه شوی و، د مدرسې دپاره د دې ځای انتخاب شوی. خو الله ته بلا نه وه منظوره. زما چې کله فراغت وشو نو د فراغت نه وروستو بیا دې ځای کې هغه موږ دغه شروع کړو، ناظري سبقونه شروع کړو. خو د هغې نه علاوه ډاکټر ممتاز صاحب الجامعة الاسلامي لمخوړ کې به زما تدریس و او دلته مې د ماسپښین نه سبقونه ویل. دا یو شړه وه، یو ډاګه وه. هلته بیا تقریبا 7 کاله ما تدریس وکړو. نو د هغې نه وروستو دلته به زموږ صرف د ناظري سبقونه و. الله رب العزت هغه بیا دې له وجود ورکړو او مشرانو د ملګرو تعاون سره الله رب العزت داسې آباد کړو. بس آس پاس محلې والا د دې مدرسې تعلق څنګه دی؟ الحمدلله جی زموږ د محلې چې کوم دی نو زموږ سره ډېرې قربانۍ دي. هم د هغې په قربانو باندې موږ روان یو. دا خو عربي مقوله ده چې تعرف الاشیاء بأضدادها، نو خامخا د مدرسې سره مخالفین هم ډېر دي څه داسې. دا خو دی جی وایي ځنګل نه خالي کېږي که نه. نو تاسو ته څه مشکلات شته؟ بالحال الحمدلله هېڅ مشکلات نشته. ستاسو هغوی سره رویې څنګه؟ مشکلاتو چې کومه دور هغه تېر شوی دی. اوس تاسو ملاقات کېږي، رویې څنګه یو سره؟ او جی بس یو بل سره سلام کلام شته دی. شکر. خو زما خپل مزاج دا دی، زه هم بس الله دې زموږ ټولو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي او د قرآن او د سنت په نظریه دې الله موږ ټول یو کړي. دې مدرسې کې تاسو اهتماما اعلان نور څه عهده شته؟ نو بس جی دغه اهتمام دی او تدریس دی ورسره. د دې مدرسې نه علاوه مخکې چې کوم مدرسو کې تاسو پاتې شوي نو څه په عهدو پاتې شوي؟ بس جی زه د مدرس په حیثیت باندې الجامعة الاسلامي لمخوړ کې پاتې شوی یم او د هغې نه علاوه بل ځای کې زما داسې درسونه ماشاءالله ډېر دي، تدریس کوئ، شاګردان هم ډېر دي، داسې قابل قدر شاګرد چې تاسو یادوئ؟ یاره جی شاګردانو کې خو ملګري شته دی، ډېر دي، خو کله کله داسې د شپې مې راته رایاد شي. یو 2 ملګري دي او یو د باجوړ یو ملګری دی قاري عبدالوهاب صاحب، مولانا قاري عبدالوهاب صاحب چې د هغه عمر ډېر زیات لکه زړه مې ډېر مطمئن دي چې هغه کله رایاد شي. او دارنګې قاري عباد الله هغه هم چې کوم دی نو یادېږي. نو بس هرې کومې علاقې د قاري عباد الله صاحب؟ دا هم چې د باجوړ دی ماشاءالله. او د دې نه علاوه ډېر ملګري دي چې زه به ورڅ ته کم کوم نوم اخلمه. الله دې ټولو نه دیني خدمات واخلي. امین. ستاسو چونکې نوجواني د نوجوان سړی خو ګرم وي، نو څه داسې کارونه تاسو نه سرزده شوي دي چې تاسو افسوس کوئ چې یار دا مله نه کول پکار؟ نو جی دا خو انسان دی، ډېر کارونه کېږي د انسان داسې، خو بس دا هم د الله رب العزت یو رحم دی. مفتي صاحب محترم هغه وایي، مفتي مجتبی صاحب مدد الله العلي، وایي کله کله وایي دا هیر چې کوم دی وایي دا هم د الله لوی نعمت داسې ډېر راغلي دي. خو دا بعضې کارونه چې سړي زړه ته ټیس رسوي نو دا الله د انسان نه هیر کړي داسې ډېر هیر شوي دي رانه. تاسو ذهن کې داسې دغه شته چې یاره څه کمی دی چې یاره هغه پوره کول غواړي زما نه کېږي نه، داسې کارونه شته؟ کمی خو جي بس انسان خو ټول له کمي نه عبارت دی. زما د خپل سوچ مطابق ډېر کارونه داسې انسان زړه غواړي. موجوده وخت کې زما زړه چې کوم دی نو هغه کې دا یو تلوسه راوچتېږي، کوشش کوم خو بیا هم فلحال لکه زه دې کې فلحال دې حده پورې زه ځان ناکام ګڼم او دا د خپل کم خدمتي او کم چې کم همتي به زه ویم چې لکه د هغې وجه به زه دا غواړم چې لکه دا نوجوانان نوی نسل دا ځوانان چې کوم دي زه هم چې داسې محنت زه وکړم چې لکه دا بس د دین سره هغه ریلیټډ ورته وایي که څه ټکي ورته وایي غوره ژبه کې که نه چې دا بالکل د دین سره وتړلی شي او چې معاشره کې یو دینداره ځوان وینم نو ډېر مې بې دا زړه خوشحالېږي. خو په الحال د دې لپاره ما مختلف دغه هم شروع کړي دي په دې کلي کې او لکه داسې ځوانانو سره میټینګونه او د هغوی سره ناسته پاسته زم چې یاره دوی دا نوی نسل د فتنو ښکار نه شي او لکه د هغوی سره دیني احساسات پیدا شي. نو دا مې یو ډېر لوی ارمان دی خو په الحال شوی نه دی. ستاسو د جامعه وحدت سره الحاق کړی دی؟ جی زموږ د جامعې الحاق د وحدت سره دی. څه داسې مدرسې دي جامعات دي چې تر اوسه پورې هغوی وحدت سره الحاق نه دی کړی، دا ولې څه خیال لري؟ بس جی د هر چا خو خپل سوچ وي، خو زه داسې ملګرو ته وایم زه دا وحدت چې کوم دی نو دا د
الله په موږ باندې یو نعمت دی. الحمدلله. ډېر کارونه داسې وو چې لکه هغه موږ که کول مو غوښتل خو موږ نه شو کولی، کېدل نه، رکاوټونه موږ ته ډېر زیات. خو دا الله رب العزت یو نعمت غیر متعاقبه د شیخ صاحب مدد الله العلی د هغوی په محنتونو سره الله رب العزت دا یو نعمت غیر مترقبه موږ له راکړو. ماشاءالله. ډېرې ادارې دي چې هغه کې څه کمې بیشي وي، نو وحدت کې هم څه کمې بیشي داسې وي چې ستاسو ذهن کې چې تاسو د دې اصلاح وشي، داسې خبرې شته ستاسو؟ یاره جي په الحال خو لکه موږ چې څو ورځې لیدلي دي، زما خپله په وحدت کې تقریبا 3 کاله ډیوټي پاتې شو. 2 کاله زه نګران اعلی پاتې شوم او 1 کال چې کوم زه نایب نګران وم. خو الحمدلله ډېر کارونه چې کوم دي هغه مثبت دي او انشاءالله د الله نه غواړو چې مزید په دې کې څه کوم ترقي هغه راولي الله رب العزت. د علاقې مسؤل نه تاسو مطمئن یې چې دې کار ماشاءالله زمونږ مردان له الله یو ډېر بهترین مسؤل راکړی. شکر الحمدلله. او دغه زه کله کله ملګرو ته وایم هغه داسې ناشنا غونډه کې سړی دی مولانا روح الامین صاحب. جی جی. بس مړه وایي زه پکې لیونی یم، ما پکې په لیونو کې حساب کوي. زه ورته وایم هلکه لیونی ستا په شان نه یي، ته خو ډېر زړه قرار والا سړی یې. جماعت سره ستاسو وابستګي د کوم وخت نه ده؟ یاره چې خو داسې یم چې یاد راته نه دي، خو هغه کله کله خلک وایي پیدایشي پنځپیری یم، زه هم هغه ټکي ویم. مرکز سره ستاسو ربط او تعلق تعاون دا څنګه دی؟ الحمدلله جي بس موږ خو داسې ګمنام یو او ورک غونډه کې یو، کوشش دا کوو چې حاضري وکړو مرکز ته. تاسو د حلقې امیر یې او د شورا اهتمام بم کیږي، د ملګرو د جماعت سره تعلق نه تاسو مطمئن یې؟ الحمدلله زمونږ حلقه جي ماشاءالله زه به دا ووایم چې موجوده وخت کې زمونږ د نومخوړ حلقه دا چې څومره فعاله ده، نو زه په نورو ځایونو باندې نیوکه نه کوم، خو مردان کې شاید چې بله حلقه داسې چې دومره فعاله. ماشاءالله. خامخا ملګري سستي راځي، تاسو هغوی څه تنبیه ورکوئ؟ بس جي ملګرو نه سستي چې رام شي، بس زمونږ بل څه تنبیه نه وي، بس زمونږ یو درخواست او یو احساس د رابېدارولو کوشش کوو چې د احساس رابېدار شي او هغه کمې او کوتاهۍ چې کوم دی هغه ختم شي. تاسو محتمم یې، تاسو د حلقې امیر یم، دا 2 عهدې خو ډېرې غټې عهدې دي، ډېر ګران کار دی، پوره حلقه کې ګرځېدل، خبرګیري اخیستل، او دا ډېر ګران کار تاسو څنګه منیج کوئ، څنګه ترتیب ورکوئ دې کار نه؟ زه خو ځان لایق جي د دې نه ګڼم، د دواړو کارونو ځان لایق نه ګڼم، خو بیا بس الله رب العزت طرف نه امداد دی، بس روان یو. تاسو باندې د ضلع مردان عمرا ناظمي تاسو اعتماد کړ دی، آخر داسې کم یو شی تاسو کې و چې تاسو هغه اعتماد وکړو؟ ما ته ځان کې هېڅ نه ښکاري، ما ته بالکل ځان کې داسې یو صلاحیت نه ښکاري چې زه جماعت د طرف نه تاسو ته چونکې اوس کومه عهده میلاو شوې، دې نه مخکې څه عهدې میلاو شوي دي؟ زه جي مخکې طلبه توحید و سنت کې زما په صوبایي سطح باندې زه نایب ناظم پاتې شوی وم. ماشاءالله. مرکز د طرف نه تاسو ته څه کار حواله شوي دي جماعتي ستمن دي چې دا کار وکړئ؟ یاره جي مرکز د طرف نه داسې یو ذمهواري لا نه ده حواله شوې، البته ضلعي سطح باندې ذمهواري حواله کېږي، د هغې د پوره کولو کوشش کوو. تصانیف هم شته؟ بس جي داسې تصانیف فی الحال نشته. ذهن کې مستقبل کې داسې سوچ دی چې داسې تصنیف وشي؟ او جي سوچونه او فکرونه په دغه باب کې ډېر دي، الله دې وکړي. جماعت ماهانه رساله ستاسو مطالعه کې شته؟ کومه رساله تاسو مطالعه کوئ؟ د جماعت رسالو کې جي توحید و سنت تاسو ته میلاویږي لږ؟ او جي باقاعده کې سره راځي. ستاسو په خیال کې تاسیس د جماعت په حوالې سره څه سوچ دی چې د اشاعت التوحید بنیاد ولې ضروري؟ نو بس جي د اشاعت التوحید و سنت بنیاد خو انتهایی ضروري په دې بنیاد باندې چې موږ وګورو جنو لکه د عقایدو تباهي او بربادي و هغه خلکو د الله رب العزت سره یو قسم د خلکو ورانه وه، او د الله د پیغمبر د سنتو نه لکه څنګه چې شیخ القرآن رحمت الله علیه تصانیفو کې لیکلي دي چې دور داسې دور و چې سنت بدعت ګرځېدلي وو، او دارنګې چې کوم دی نو بدعاتو له خلکو د سنت نه چې دیوبند همیشه ګډوډ شو، نو هغه حقیقي روح تصویر چې کوم د دینو هغه یو قسم نه معاشره کې بېګال شوی و، لکه نو هغه بیرته حقیقي معنو کې دین معاشره کې د ژوندي کولو دپاره بنیاد ضروري هغه دا ضروري و. جي د عقیدې مخالف چې تاسو راشي تاسو سلوک څنګه یې هغې سره؟
بس چې زموږ خو کوشش دی خپله چې یاره په داسې طریقې سره هغوی سره موږ میلاو شو چې څه وخت کې خو دا وه بعضې وخت کې سړی نوی نوی فارغ شو نو جذباتي که نه جذباتي نو هغه ټیم کې سړی جذباتي رویې اختیاروي خو بیا وخت تېرېدو سره تجربه راشي د سړي زه اوس دا وایم زه هم چې یاره جذباتي رویې اختیارول نه دي پکار زموږ چې هر یو ملګری هغه انتهایي سنجیدګۍ سره لکه څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام یو ډېره لکه د مخالفینو سره د توحید او د سنت او د دین اسلام د مخالفینو سره هغه ډېره د ښو اخلاقو رویه ساتلې ده نو زما اوس فکر هغه ابتدا کې جذباتو لږ ډېر جذباتیانو نو اوس مې فکر دا دی چې انتهایي د اخلاقو رویه د هغوی سره وساتلی شي هغوی په ښو اخلاقو باندې صحیح عقیدې او صحیح نظریې ته راوستلی شي په کومه خبره ډېر غوسه راځي سوچ وکړم نو بس خلاف شرع کار راته ډېر بس داسې راباندې ګرانې شي بیا غلطي اصلاح څنګه کوئ بعضې وخت کې چې بس په زړه تېره کړو چې وس مو نه او که څه داسې یو صورت مخې ته راشي نو بیا د هغې د اصلاح کوشش کوو چې ملګري ته به بیانه وکړو موجوده زمانه کې خو ماشاءالله د جماعت ډېر علما درسونه کوي تاسو خپل هم د ډېر شیوخ درس کې پاتې شئ څنګه تاسو وینا وکړه ستاسو په فکر کې په خیال کې بهترین درس د چا دی دې زمانه کې بس جی موجوده کې خو درسونه خو ټول زموږ شیوخ هغه ګلونه دي او د هر یو ګل ځان له ځان د خوشبویي نو زه به دا ووایم او څوک د یو ګل خوشبویي خوښوي او څوک د بل ګل خوښوي خو زه به دا یم چې زموږ د جماعت چې څومره شیوخ دي نو دا ټول بس د باغ ګلونه دي ماشاءالله او دا دی الله رب العزت د قرنګ مهک ته ساتي تاسو خپل هم شاګردي ډېر استادان سره تېره کړې ده او اوس دې وخت کې معلم یې ډېر شاګردان هم دي ستاسو په نظر کې بهترین شاګرد څوک کېدی شي چې د قابل شاګرد دی زه خو دا وایم چې بهترین شاګرد هغه دی چې دی د خپل استاد سره هغه تعلق او رابطه وساتي او کوم طالب چې داسې چې هغه د استاد سره رابطه او تعلق ساتي نو هغه طالب ته بې اختیاره د استاد د خولې نه دعاګانې هم خېږي او داسې طالب اکثر کامیابېږي هم تاسو نه طالب مسلې تپوسو کې یا ترجمې تاسو نه درځي تاسو جواب ورکوئ بس زما خو طریقې کار دی زه ورته وایم چې وګورم بیا به درته ویم مکتب نه څوک کتاب پټې او غل نیسي څه سره کوئ یاره جي داسې مو مې لاسونه کې کړی نه دی څه پټ شوي دي یاره ډېر به تېرېږي تاسو ته معلوم دي کم ملکونو سفر هم کړی دی بس جي ما ته خو صرف الله د حرامینو زیارت نصیب کړی دی او د هغې نه علاوه د امارات په دې دغه کې سلسله کې الله رب العزت افغانستان ته ماشاءالله هغه د ملګرو یو واده موقع هغې کې چکر نصیب شوی ذریعه معاش سب سره بس جي زما خو الحمدلله خپل څه ټکه ټوکه کاروباري ماشاءالله د مزاربت په شکل کې ماشاءالله هغې سره څه کار چلېږي د مزاربت باندې بعضې خلک تنقیدات کوي نو دا تاسو چې کوم کار کوي په دې هم تنقید راځي که دا جایز دی یاره جي زموږ مفتي صاحب مفتي مسلم صاحب مدد الله العلي هغوی به یو خبره کوله وي د مولا د طالب دپاره د مزاربت او شرکت د الله لوی نعمت دې د وجې نه الله رب العزت دا جایز کړی هم دی ورکړی میوو کې زیات تر څه شی خوښوئ بس چې زموږ په دې پلی دا مالټه ډېره مشهوره ده ماشاءالله او د پلی مالټه او د انګور هم ډېر خوښي ماشاءالله طعام کې زیات تر څه خوښوئ طعام کې خو دې په دې وریجو باندې ورک ماین ماشاءالله رنګونو کې کوم رنګ ډېر خوښ دی ستاسو رنګونو کې بس سپین رنګ خو جي بس سپین دی دنیا کې ډېر ملکونه دي کوم ملک ډېر خوښ دی بس جي د حرمینو پسې ځان خطې موږ خو دې بیا بیا بوځي پاکستان متعلق سره یاره جي یو کار دی زموږ د عمل سرسبز ډېر زیات دی ما خو داسې نور ملکونه ډېر نه دي لیدلي خو زه به صرف د دې دوو ملکونو چې کوم ته زما سفرې شوي دي هغې سره چې موازنه کوم نو زموږ د پاکستان کې دا سرسبزي لکه د شینکۍ ډېر زیات دی او بل د دې جي د خلکو چې کوم دغه دی د ناستې پاستې یا خو سره موږ عادت یو نو د هغې د وجې نه راته ښه ښکاري دا ملک جمهوري ملک دی که دا قوم راپاسي تاسو ته وایي چې یا زموږ وزیر اعظم شم تاسو به دا وعده قبلوئ یاره دې شي ته خو تیار نه یم بالفرض هغې تاسو کې ویني چې یاره دا سړی ملک سمولی شي موږ ول اختیار ورکړو
ما ځکه ځان کې دا صلاحیت ما کې نه ښکاري. اوس د عمل خراب دی، حالات ګډوډ دي، دا به سمېږي څنګه؟ قرآن او سنت سره دي او د قرآني نظام سره. ماشاءالله. تر څو چې د خلافت نظام نه راغلی او د قرآن نظام په دې ملک کې نه نافذ شوی، تر هغه وخته پورې به چې کوم دی د دې نه شرکیات نه ختم شوي، نو تر هغه وخته پورې د دې ملک کې امن نشي راتلی. تاسو چونکې پیدایشي جماعتي یې، تر اوسه پورې دې حد ته راورسېدې، دې عمر کې به ډېر نشیب فراز راغلي، اتار چړاو به راغلي، جنګ جګړه، تاړه تحصیل، مناظرې، مباهلې مخالفین سره. داسې واقعیت شوي تاسو سره؟ او جی مختلف تقریبا داسې یو واقع چې تاسو یادول غواړئ چې داسې مسله زیاتې شوي دي یا د زیاتي واقعات خو بس دي چې کله ابتدا کې فراغت وشو نو منګه بس یو ځای کې ډېر زیات مې زړه خفه شوی یم. یو ځای کې جومات ته ورغلم، د قرآن د درس لپاره مې اجازه د امام نه وغوښته. نو هغه امام ما ته ویې ستا جي خفه کېږم خو په یو پاڼه کې دوه خپې نه زېږي، په یو پاڼه کې دوه خپې نه زېږي. نو هغه ته ما وویل ما یې خفه کېږم، زه دا پاڼه نه اخلم او خپه پکې نه دننه کوم، خو صرف د قرآن درس غواړم. او زما خپله د فراغت نه وروستو مزاج دا و چې یاره لکه زه به امامتي نه کوم، خو که داسې د قرآن درس موقع میلاوېده نو کوم به. نو چې کله د هغه دا خبره وکړه، داسې یو ځای کې بل ځای کې و، هغلته مې د قرآن درس شروع کړو، 2 ورځې مې درس وکړو، ټیم مقرر شو. په 3مه ورځ چې زه کله درس ته روان شوم نو زما د هغه درس د ټیم نه تقریبا 10 منټه مخکې د هغه جومات کې هغه جومات چې کوم امام و نو هغه درس شروع کړو د ځان له طرف نه. بس په خپلې اولې ما ته ویلي چې ته شروع کړه. زه چې ورغلم ما ځان سره قرآن واغسته خپل بیاض، نو چې هلته ورسېدم بس هغه ځان ته یو تفسیر د پښتو او تفسیر نوم خو مې ونه لیده، هغه یې ځان ته ایښی نو بس دا که د فضایل اعمال په شان تعلیم بې د هغې نه کوو. نو ما هغه ته وویل چې لکه دا خو مولوي صاحب ما خو ستا په اجازت دا درس شروع کړی او تا څنګه څه چلو شو؟ نو هغه ما ته وویل چې یاره زما یو استاد دی، هغه ما ته وویل چې امامتي ته کښېنه د قرآن درس هم ته کوه. نو بس زه پوه شوم چې دا خو لکه زموږ درس ته قسم له دغه جوړ شوی دی. نو د لمونځ نه وروستو زه پاڅېدم، عوامو ته مې خبره وکړه، ما وایي چې یاره داسې کار دی چې ما یو موج په ولو اغوستی و او د قرآن درس کول ګران کار دی، اسان کار نه دی، خو ستاسو دی استاد چې هغه زما د اوږو نه هغه پیټ یې کوز کړو، په خپله ویې واغست. نو تاسو به اوس دا مهرباني کوئ چې تاسو به سم چې ما ته درس ته کېناستئ د فرهنګ به ده ته درس ته کېنئ. او زما اخرنۍ ورځ شوه، بس زما ستاسو نه دغه لوز دی آینده لپاره به دا مولوي صاحب ته اوس ته درس کوي. هغه بیا تقریبا یو هفته 2 هغه درس د هغه و چې بیا یې هغه پرېښودو. نو زموږ سره یو قسم له د ضد په بنیاد شروع کړی وه. نو دې 2 واقعاتو سره ډېر لکه یو قسم له دغه و چې د قرآن درس ته یې ځای نه راکوم، موقع یې نه راکوله. نو د هغې نه وروسته بیا بس کوم کس چې دا خبره راته کړې وه چې په یو پاڼه کې 2 خپې نه زېږي، او یو ورځ د ورځو وه نو بس هغې کلي مشر چې و نو هغه زه په لاره کې ودرولم، ما ته یې مولوي صاحب یو جنازه کې ما بیان کړی و نو بس هغه به هغه اورېدلی و، زه یې ودرولم، ما ته یې مولوي صاحب ته موږ د امامتي کې، ما ورته وویل ما یې زه به مشوره وکړم بیا به تاسو ته ویم. هغه بس ما مشوره وکړه چې ما بس زه به ستاسو امامتي وکړم. او هغه عقل جومات و، کوم جومات امام چې ما ته ویلي لکه الله هغه پاڼې نه وغوښتو، هغه پاڼه د هغه د خپې نه ووته، هغه پاڼه خدای زما خپې ته راواچوه. اوس هم پکې نه بس هغه ځای کې بیا چې ما 15 کاله امامتي وکړه، ماشاءالله. بیا هارون مولوي صاحب راته وویل چې بس ته ماشاءالله. هغه یو ځای راته وښودو چې هلته یې ولېږنم. جماعتي احباب د پارسه پیغام ورکوي. بس چې زه خو ملګرو ته دغه یم چې زمونږ د اکابرینو یو ډېر عظیم مشن دی، او د دې لپاره اکابرینو ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي. موږ له په هغه خپلو اکابرو اعتماد پکار دی، د هغوی په نقش قدم باندې تلل پکار دي، او حق رنګې د هغوی په شان ته د توحید او د سنت خدمت پکار دی. او د حالاتو مقابله د ملګرو له ضروري ده،
حالات ابتدا کې راځي خو هغې پسې وروسته بیا راحتي. یا زه چې بیا خپل ابتدا وګورم او اوس دا دې وخت وګورم نو زما د ابتدا او د دې وخت د ځمکې او د اسمان فرق دی. عزتمندو کتونکو، امیر اشاعت التوحید سنت حلقه لنخوړ، محتمم جامعہ جواهر القرآن حضرت علامہ مولانا باچازاده صاحب سلمه الله تعالی دا خبرې تاسو واورېدې. هغې دا یو خبر تاسو ته وګورو، نوجوان دی، تاسو ته ما شروع کې وي چې نوجوانۍ کې هغه د اهتمام او د امارت دواړه عهدې سنبالي. نو کومې خبرې چې هغه وکړې د اخر کې چې جذبات نه کار اخیستل دا مناسب نه دي، دو اغستې دي، تجربې نه تېر شوي دي، اوس په دې انجام باندې هغې تاسو ته ووي چې لکه دا ماله مناسب نه و. لکه نو زه هغه ملګرو ته وم چې هغې د مناظرو د مباهلو او ډېر مطلب تیزي کوي. نو دا تیزي وي او تاسو وروسته هم بیا ارمان کوئ چې دا موږ له نه و پکار. نو شروع کې چونکې هر انسان لږ جذبه وي او جوش وي، نو جوش نه بجای هوش نه کار اخیستل پکار دي. نو دوی چې کوم خبرې ښکاره کړې تاسو ته دا یقینا ډېر د حکمت نه ډکې خبرې دي. اول ماله پس تاسو له د دې په خبرو باندې عمل کول پکار دي او د جماعت میشن او د قرآن کریم د تعلیم دنیا ته خورول پکار دي. څنګه چې دوی چې زه فارغ شوم ما جماعت کتو ځان له، نو پکار ده چې هر هغه ملګری چې هغه د قرآن کریم درس نه کوي او عالم یې پوهېږي په قرآن باندې، نو هغه هم دغسې پکار دی چې هغه دین قرآن راواخلي او ځان له درس ترتیب ورکړي او درس شروع کړي. زه د علامه صاحب شکریه ادا کوم، دغې مننه کوم. مولانا صاحب ډېره مهرباني، تاسو ما ټایم راکړو، ډېر شکریه، جزاک الله خیر، ډېر مننه. السلام علیکم.